نو موږ وګورو administration of drug mean how the drug enter into our body زموږ باډي ته ډرګ څنګه انټر کیږي دا مختلف روټس دي خبرې کې دوه مینې تاسو ساوند انډرستانډینګ لپاره خو بیا تاسو په ام بي بي اس کې به تاسو وایي چې کوم فارماکولوژي وایي ٹھیک شو اوس تاسو د کورس مطابق چې کوم دی هغه oral administration بل parental administration چې کوم انټری اف ډرګ کیږي تھرو ماوث دا ماوث په ذریعہ سره کوم انټری کیږي ته موږ وایو oral یو دی parental administration مین چې دا ډرګ بلډ ته ډایرکټلی انټر کیږي په مختلف روټس نه راځي چې دی باول راځي د ماوث په ذریعہ سره چې کوم دی پینس ته بیا اسوفیګس ته بیا سټمک ته بیا سمال انټسټاین ته دا غیر پس بیا د سیستمیټک سرکولیشن ته راځي هغه به پیرنټل کې بدی سي نه وي لکه اوس فار ایگزامپل تاسو یو ایمرجنسي ته لاړ په ایمرجنسي کې سره ایمرجنسي کیس دی فار ایگزامپل یو پیشنټ دی سره هغه سره هارت پیشنټ دی یا د یو بل پیشنټ دی چې هغه سیریس کنډیشن کې دی نو مطلب هغه چې کوم روټ ورکاو د ډرګ هغه په کم پام کې ورکاو د سټوډنټس یاد ساتي هغه پیرنټل ایډمنسټریشن پیرنټل مطلب یا خو به د وین مطلب دا چې وین په ذریعہ سره کو وینس بوي زمو سره مطلب دا چې پر رکی بوته ستنه دښکو یا زمو سره چې کم نه پر مسکولر رکی بوته دښکو ټیک شو نو پای کې به ډرګ چک راځي ډایرکټ یاد ساتي چې کم پیرنټل په پیرنټل ایڈمنسټریشن کې یاد ساتي ډیر سټوډنټس چې پدې کې کم ډرګ راځي نو دا ډرګ بچت راځي دا به ډایرکټ راځي سیستمیټک سرکولیشن ته یا جرنل سرکولیشن ته دا به هغه روټس ته نزي مطلب دا چې د سمال انټسټاین ته سټمک ته لیور ته بدی نزي دا به لیور بایپاس کوي دا به ډایرکټ بلډ ته ځي ډایرکټ په بلډ ته ځي نو ابزارپشن اف ډرګ چې کوم دی یاد ساتئ په ابزارپشن اف ډرګ کې چې کوم دی زموږ سره نو بدی کې یاد ساتئ بدی کې موږ دوه قسمه بیا وایو مینلی یو اورل دی بل سره پیرنټل دی نو یاد ساتئ وړو چې اورل ایڈمنسټریشن ته کم ډرګ راځي کم ډرګ نو هغه ډرګ به 100% بلډ سرکولیشن ته نه راځي پای کې وزنی راځي نسه کېږي هغه بل ډېر ډسټرای کېږي په سټمک کې بیا په لیور کې تلک ډېر کمیږي هغه به 100% بلډ ته نه راځي د دې انډرستانډینګ لپاره اول ګور ډېر سټوډنټ تاسو یاد ساتل ته ما لیکلې دي چې په فارماکولوژي کې مینلی موږ ایڈمنسټریشن اف ډرګ ډسکس کوو ابزارپشن اف ډرګ ډسکس کوو میټابولیزم اف ډرګ دی ډسټریبیوشن اف ډرګ دی بل پکې دی بایو اویلیبিলিټي اف ډرګ دی ته لږ وخت کې ښه بایو اویلیبিলিټي اف ډرګ دا دی ابزارپشن او ایڈمنسټریشن سره لینک دی زموږ سره وخت کې وتا بایو اویلیبিলিټي مطلب دا دی چې د بلډ دا څومره پرسنټ یا په څومره ډرګ پرسنټ چې کوم دی څه ته راشي بلډ ته راشي نو دې ته موږ څه وایو د ډرګ بایو اویلیبিলিټي څه ورته وایو د ډرګ بایو اویلیبিলিټي څنګه لیټ فار ایگزامپل تاسو یو عام ایگزامپل درکو لیټ سپوز تاسو یو ډرګ واخلئ ډرګ A لیټ سپوز ډرګ A ما ورکو چې مختلف قسمه سیپروفلاکسیسین لیوفلاکسیسین ایزیترومایسین کلیترومایسین سایکلوسیرین مختلف قسمه تا یو انټي بایوټکس دی واغستو یا انټي وایرل دی واغستو مختلف اینی ټایپ اف ډرګ تا واغستو لیټ سپوز دا ډرګ تاسو واغستو دا ډرګ A دی لیټ سپوز دا ما واغستو 500 ملي ګرام 500 ملي ګرام لیټ سپوز ما یو ډرګ واغستو کلیر شو اوس د بایو اویلیبিলিټي زموږ سره دوه کیسه کېدی شي یو سره کېدی شي ډیر سټوډنټس اورل ایڈمنسټریشن بل دې زموږ سره پیرنټل ایڈمنسټریشن اوس د اورل ایڈمنسټریشن په دې ډرګ لیټ سپوز 500 ملي ګرام دی نو لیټ سپوز دی چې اورل ایڈمنسټریشن په ذریعہ سره د چرته زی بلډ ته زی نو دی به 100% زی یا زمو سره د پیرنټل ایڈمنسټریشن په ذریعہ سره با فار ایگزامپل د جرنل بلډ ته لاړو یا سیستمیټک بلډ ته لاړو نو دی به 100% زی نو چې 100% بلډ ته لاړو ایته موږ دغه ډرګ سوایو بایو اویلیبিলিټي مطلب چې څونه اویلیبل دی اوس فار ایگزامپل موږ یو ډرګ وخورو نو ضروري خو نه چې دا موږ په 100 ګرام کې وخورو په ملي ګرام کې او هغه مر دې سو کې د په بلډ کې هغه پریزنټ زموږ سره هغه راشي لکه اوس ګورئ
Let's say munga waiu chi munga drug wagasto drug A nunde aga munga sono wagasto 500 milligram. Let's say da munga kama khlu oral administration ba oral ki ba awal se ki result se aata hai awal bade the mouth paziriya sar mouth paziriya sarbarashi body ta de balashi pharynx ta let's suppose kam chi roots ti bia bachar lashi esophagus ta picture da shana bia de char lashi stomach ta the stomach no bia char lashi small intestine ta Picture dear students, या the small intestine में भी आते liver तम लिशी, और the liver में भी अच्छे तरह लिशी, journal circulation था, वो बहुत अकेले dear students ज़्यादा अहम देखा, उस वक्त के लिए। नमुंगो चिकला oral administration, इन्हों पर oral administration की मुंगसो आयो, जो drug the mouth पर ज़रिया सारा body ते enter की के नो देवा मुख्तलिफ routes ते जी, दे लाडो stomach था, उस वक्त के लिए dear students स्टमक की कम एनवायरनमेंट है आगे कम एनवायरनमेंट है एसिडिक एनवायरनमेंट है एसिडिक एनवायरनमेंट है स्टमक की कम एनवायरनमेंट है एसिडिक एनवायरनमेंट है जगह अल तक मुगुरल त HCl है HCl और HCl दम सर है दादम सर स्ट्रांग एसिड दे नो उस चिकम फॉर एग्जांपल यो ड्रग ए दे मा 500 मिलीग्राम अगस्त दे नो पदेवा ने बता स्टमक सोशी Stomach की बज़ीनी 100% दतीने सोशी डिस्ट्राइश let's suppose परस करे जुए माँ पदी के 100 मिलीग्राम सोशो अगर डिस्ट्राइश let's suppose नु सुमरा पादिशो 400 मिलीग्राम सुमरा पादिशो 400 मिलीग्राम उस देर पस देरा लो स्मॉल इंटेस्टाइन था द स्मॉल इंटेस्टाइन ने पस पदे चरतजी लीवर था दल द स्टूडेंट लगवा के रे काइंडली दे बचरतजी लीवर था बजे लीवर था दे बचरतजी दे बजी लीवर था उस चिप लीवर की जी दल दमाली करे द स्टूडेंट्स वर्क के रे मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग और यस साथ इट मस्ट बी नोटेड दैट मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग टेक प्लेस इन द लीवर जमूक से चिकम द ड्रग मेटाबॉलिज्म की दा पसे की ढेर ज्यादा हमने मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग टेक प्लेस इन लीवर दल तब उस्ताद तो मुझे आया पारमा की द बायोकेमिस्ट्री सर रोल ले दा उस्ताद वो कह रहे क्लियर शो दा उस्ताद हर चैप्टर की बायोलॉजी सुमरम मेडिकल साइंस चैप्टर जी भाई की हर यो की इंशाल्लाह सब द पॉइंट्स राजिन हो बोता के रे यो की कांसेप्ट बानी जान पोए के गोटा बना लगे वैसे ही जान में पोए को अंडरस्टैंड लर्निंग में कोई का उस मुसरा मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग मुंगो च द ड्रग मेटाबॉलिज्म सन कमजी की पर लीवर की लीवर इज दैट वाइटल ऑर्गन दे लीवर इज सो इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन क्लियर बायोअवेलेबिलिटी उस्ताद द का उस द ड्रग मेटाबॉलिज्म दा पर लीवर की वो द मेटाबॉलिज्म से मतलब ना मेटाबॉलिज्म दा मतलब दे चिपदी के मुंगा मुख्तलिफ ग्रुप ऐड काओ मुंगा दे ड्रग सरसरे मुख्तलिफ ग्रुप सकाओ ऐड काओ क्लियर शो आगा ग्रुप चिकर ऐड काओ मुख्तलिफ पदी के तासो पोलर ग्रुप ऐड काओ लेट सपोज पोलर ग्रुप ऐड काओ लगा फॉर एग्जांपल अमीनो ग्रुप ऐड काओ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड काओ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड काओ कना अटोला केमिस्ट्री दा कना उस क्वेश्चन दा पैदा कीगी चिदा मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवर सा मतलब मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवर मतलब दाइच ड्रग दिल तक मेटाबॉलिज्म कीगी न्यू खबर याद साथ डियर स्टूडेंट्स ज्यादातर चिकम मुंगा ड्रग्स वर्कआउट ड्रग्स आगजम सर लिपिड सालो बल्ली वो को तक रे ज्यादातर चिकम मुंगा ड्रग्स वर्कआउट आगा ड्रग्स हम सरी आगा लिपिड सालो बल्ली नच आगा ड्रग लिपिड सालो बल्ली जम सरा नो यो खबर याद साथ है आगा सब्सटेंसेस बद बॉडी ने उजी कम चिप वाटर की सालो बल्ली देर अहम पॉइंट है वो को तक रे those substances will be removed या those material will be removed from the body when they are dissolved in the water चिकम शुजुना पर water की solubility आगा बद body ने से की आगा elimination बा की वो चिकम पर water की solubility lipid solubility आगा द body ने आगा excretion न की जान पोए के उस let's suppose मातास तो हुए चिदल तमुंगा दा 500 मिलीग्राम मुंगे ड्रग वागस्तो वो दा 500 मिलीग्राम मुंगा कम ड्रग वागस्तो नो बॉडी तब लेट सपोज तो तब 100 मिलीग्राम पकारी 200 मिलीग्राम पकारी 300 मिलीग्राम पकारी के ना टारगेट साइड जेकर दा ड्रग जी तो तब पाए खास अमाउंट की डिजायर अमाउंट की बागा ड्रग दागा परसेंटेज में पकारी लगा पर 100% आवा सो लेट सपोज भाई की बात 40% पकारी 50% में पकारी
نو چې کم باډي د کم ډرګ په سونه اماونت کې پکار دی هغه پکار چې باډي هغه ډرګ سو کې یوز کی مختلف کم کیس ته پردا استعمالوي باقي چې کم ریمینینګ ډرګ دی پورشن دی کم پرسنټ دی لیټس سی هغه د باډي لپاره ضروری نه دی نو باډي د پکار چې هغه ډرګ سو کې د باډي نه الیمینیټ کی کنه ایکسکریشن کی او یاد ساتئ ایکسکریشن اف ډرګ دلته ماته څه لیکل دی الیمینیشن اف ډرګ چې کم الیمینیشن اف ډرګ دی هغه مینلی په څه باندې کیږي په کډنی باندې کیږي په سویټ کې موزي بایل فارم کې موزي خو مینلی چې کم د ډرګ دی مینلی چې کم زموږ د باډي نه ډرګ وزي نو الیمینیشن یا ایکسکریشن اف ډرګ دا د څه په ذریعه سره کیږي د کډنی په ذریعه سره کیږي اوس فار ایگزامپل زموږ سره چې کم نه دا الیمینیشن اف ډرګ کیږي نو چې کوم الیمینیشن اف ډرګ کیږي تا یو ډرګ وخوړو چې هغه لیپټ سالوبل دی یو ډرګ وخوړو چې هغه سره دا لیپټ سالوبل ډرګ دی نو چې دا لیپټ سالوبل ډرګ دی دا خو د باډي نه ایکسکریشن نه کیږي نو چې د باډي نه ایکسکریشن نه کیږي نو دی به سو کی نو موږ وایو چې بایولیبیلیټي اف ډرګ بایولیبیلیټي اف ډرګ مین چې په سیستمیټک سرکولیشن کې څومره پرسنټ زموږ سره ड्रग हुई पसोना फ्रैक्शन की जरूर कम ड्रग हुई नहीं तो मुझसे बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग तो समझो जी जरूर सर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग की ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मेनली पर वो रूट्स वाली की या तो समा ओरल एडमिनिस्ट्रेशन हुई बल मास से पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन हुई तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन आ गई चित्रो माउथ पर जरिए से जरूर सर राशि और अगर सब की जरूर सर अवल फेरिंग्स या इसोफेगस या स्टमक नो पर स्टमक किसी नहीं परसेंट सोशी डिस्ट्राइश जरूर सर ड्रग मेरा पर स्मॉल इंटेस्टाइन था द स्मॉल इंटेस्टाइन ने बेचते लड़शी लीवर था और द लीवर ने बेचते लड़शी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन था द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन शो उतना समझ कम पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रुपाई की कम एंट्री ऑफ ड्रग कीगी नो द डायरेक्टली ब्लड तजी दाब लीवर और स्टमक या इंटेस्टाइन दा बदा नजी दाब डायरेक्टली ब्लड तजम सर राजी ठीक शो वो लीवर ता समझ हुए چې لیور نو سره وایټل آرګن دی او لیور چې کوم دی نو د سکه لکه ما تاسو ته چې کوم ډرګز موږ خورو نو دا ډرګز ضروري نه چې دا زموږه لکه اوس فار ایگزامپل تاسو ته موږ لیټ سه تاسو موږ چې ډرګ A زموږ سره دا ډرګ A دی او لیټ سه دا موږ 100 ملي ګرام اغسته دی 500 ملي ګرام اغسته دی اوس فار ایگزامپل دی رالو سٹمک تا په سٹمک کې چې کوم دی د 100 ملي ګرام لیټ سپوز 100 شو هغه ډیسټرای شو ځکه چې موږ وایو چې د سټمک کم انوایرنمنت دی ایسیډک انوایرنمنت دی ایسیډ ځکه چلتا سترونګ HCl لزم سره کلیر د سټمک نه پس دی راځي سمال انټسټاین تا او د سمال انټسټاین نه پس چرته راځي لیور تا او په لیور کې څه کیږي میټابولیزم اف ډرګ کیږي میټابولیزم اف ډرګ د ډرګ زم سره کیږي میټابولیزم کیږي ما تاسو ته وایي چې هغه سبسټانس په د باډي نه وزي چې کوم په واټر کې سوي سالوبل وي چې کوم په واټر کې سالوبل نه وي هغه په د باډي نه وزي نو تاسو ته مو وي لیټ سه موږ دا 500 ملي ګرام هغه 100 ملي ګرام په سټمک کې ډیسټرای شو دغه شان و چې کله لیور ته راځي نو لیور دا و چې آیا زموږ باډي لپاره څومره ډرګ پکار دی او زموږ سره 100% پکار دی لیټ سه زموږ سره پاتې شو 400 ملي ګرام اوس د باډي لپاره مینلی پکار دی 200 ملي ګرام پکار دی دا ډرګ چې موږ کوم A یادو نو پدې کې وسونه پکار دی چې 200 ملي ګرام لیور سو کی چې دا لیور دا ډرګ په دې طریقه سره ډیزاین کی چې آیا د باډي نه چې کوم دی دا 200 ملي ګرام سو شي دا د کډنی په ذریعہ سره سو کی ایکسکریټ کی نو اوس موږ وایو چې کوم لیور زموږ سره ها ما تاسو ته چې هغه ډرګ به د باډي نه یا هغه سبسټانس به د باډي نه د ایکسکریشن کیږي چې کوم په واټر کې سوي سالوبل وي په واټر کې سوي سالوبل وي نو د لیور کار سره لکه که تاسو ګورئ لیپډ په واټر کې سالوبل نه دی وجه دا ده که تاسو ګورئ واټر زموږ سره پولر مالیکیول دی په اکسیجن پارشل نیگیټیو چارج دی په هایدروجن پارشل پازیټیو دی نو موږ وایو چې واټر از ا پولر مالیکیول او لیپډ از ا نان پولر مالیکیول په لیپډ باندې چارج نشته نو اوس دا ډرګ چې کوم دی د موږ دا لیپډ سالوبل نه څه ته کنورټ کوو واټر سالوبل ته کنورټ کوو نو دا ډرګ به لیور ته راځي او په لیور کې به سره مختلف ګروپس ایډ کیږي لکه NH2 ګروپ ایډ کیږي کاربوکسیلیک ګروپ ایډ کیږي OH ګروپ ایډ کیږي مینز پولر ګروپ ایډ کیږي پولر ګروپ هغه ګروپ چې په کوم باندې چارج وي نو چې کله دا پولر ګروپ
دا لیور سو کی د لیپټ سالوبل ډرګ ته سو کی 8 کی نو دی به د لیپټ سالوبل نه څه کنورټ شي واټر سالوبل ته تاسو ګورئ کنه دلته سره ډرګ دی او په دې ډرګ باندې دلته کیمستري اپلای کی دا بایو کیمستري رول لري کنه دلته تاسو ګورئ NH2 کاربوکسیلیک گروپ OH او نور مختلف پولر گروپ ته مونږ لیور وته 8 کوي کلیر شو دا انټریکشن دی د بایو کیمستري او د فارماکولوژي نو لیټس سي مونږ وایو چې دلته زموږ سره څومره پرسنټ پاتې شو 200 ملي ګرام پاتې شو نو چې کله دا 200 ملي ګرام چرته راشي دا بلډ سرکولیشن ته راشي نو دې ته موږ د بایو اویلیبیلیټي وایو چې the total fraction of drug present یا available in the systematic circulation general circulation یا blood کلیر شو لکه تاسو مې ګوره 500 ملي ګرام موږ واغستو پدې کې 100 ملي ګرام لیټ سپوز شو پسټمک کې 100 شو ډیسټرای شو 400 ملي ګرام چرته رالو لیور ته تاسو به سوچ لیور ته ولې راځي لیور ته ذکر رالو چې مطلب لیټ سپوز موږ باډي لپاره 100% 16 ملي ګرام ډرګ پکار دی لیټ سے 200 لیټ سے 16 پکار دی 200 ملي ګرام پکار دی نو پکار دا چې دا 200 ملي ګرام د باډي نه وځي एलिमिनेशन وشي د ډرګ ایکسکریشن وشي او د ډرګ ایکسکریشن یا الیمینیشن کیږي نو دا د چا په ذریعہ سره کیږي ما تاسو ته وې د کډنی په ذریعہ سره اوس کوېسچن دا پیدا کیږي چې دا الیمینیشن اف ډرګ یا چې کوم د ډرګ ایکسکریشن کیږي د دې ایکسکریشن سو په باډي کې کم دي یو آرګن نه چې هغه د ډرګ سو کې د باډي نه په الیمینیشن کې سور کې پای کې هیلپ ورکي نو هغه زموږ سره لیور دی ځکه موږ وې چې میټابولیزم اف ډرګ چې د ډرګ میټابولیزم کم ځای کیږي مطلب د ډرګ سره یو ګروپ 8 کیږي یا ګروپ 3 ریموو کیږي مطلب انابولیزم کیټابولیزم یو ته ګروپ 8 کیږي یا ته ګروپ ریموو کیږي دا ته موږ میټابولیزم وایو نو میټابولیزم اف ډرګ کم ځای کیږي په لیور کې کیږي او تاسو ته مو وایي چې هغه که ډرګ وي که هر سبسټانس وي هغه به اله د باډي نه د هغه الیمینیشن کیږي چې کله دی په واټر کې څه وي سالوبل وي نو که فار ایگزامپل موږ یو ډرګ وخورو او هغه ډرګ زموږ سره لیپټ سالوبل دی نو چې لیپټ سالوبل دی زموږ سره هغه خو به د باډي نه هغه ایکسکریشن نه کیږي نو هغه ډرګ به چېرته راځي لیور ته به راځي او لیور به د مختلف انزایمز په ذریعه سره دته مختلف کم ګروپ 8 کوي پولر ګروپ پولر باندې چارج وي نو چې کله دته پولر ګروپ 8 کی نو دی بسو کی په واټر کې بسو شي سالوبل شي چې کله په واټر کې دی سالوبل شي نو دی بچت راشي دا ډرګ د بلډ په ذریعہ سره کډنی ته او په کډنی کې دا غسو شي الیمینیشن وشي نو موږ څومره ډرګ اغسته وو 500 ملي ګرام 100 ملي ګرام کم سي ډیسټرای شو په سټمک کې ځکه ته کم انوایرنمنت دی اسیډک دی نو HCl کم تاسو ګور دا کیمستري ده کنه او دا کیمستري په څه باندې اپلای کیږي په ډرګ باندې د ډرګ هغه مطلب دا چې کومه ډیسټرکشن کوي 100 ملي ګرام د کړو مطلب دا انټریکشن دی چې آیا بایو کیمستري او د فارماکولوژي یو بل سره څه انټریکشن دی کلیر نو اوس ګوره 100 ملي ګرام خو الریډي سره لاړه اسیډک انوایرنمنت کې ډیسټرای شو په سټمک کې 400 پر پاتې شو 400 کې ماته څه دی لیور ځکه چې پدې کې صرف لیټ سپوز باډي ته څونه پکار دی 200 ملي ګرام نو لیور بسو کی دا 200 ملي ګرام ته بس 8 کی پولر گروپ چې کله تا پولر گروپ 8 کې دی په واټر کې سو شي سالوبل وشي او د کډنی په ذریعہ سره به سو شي الیمینیشن وشي و 16% پاتې شو 200 ملي ګرام چې اوس کله دا 200 ملي ګرام دی چرته راځي خانه دی راځي بلډ ته چې کله دا 200 ملي ګرام بلډ ته رالو دته موږ ډرګ سو وایو بایو اویلیبیلیټي سو ته موږ وایو د ډرګ بایو اویلیبیلیټي نو دلته سټوډنټس کانسپټ کلیر کړئ چې لکه اوس د 500 ملي ګرام ته بایو اویلیبیلیټي نه وایي هغه وجه دا ده چې بلډ ته څومره رالو بلډ ته څومره ملي ګرام رالو 200 ملي ګرام نو د دې ډرګ بایو اویلیبیلیټي څه شو په بلډ کې 200 ملي ګرام شو 300 کې خو 100 ملي ګرام چې کوم دی په سټمک کې ډیسټرای شو او 200 ملي ګرام په لیور کې آیده س 8 کا پولر گروپ او د کډنی په ذریعہ سره شو الیمینیټ شو نو 16% پاتې شو 200 ملي ګرام پاتې شو 16 ملي ګرام پاتې شو 200 ملي ګرام نو دته موږ ابزورپشن اف ډرګ اوس تاسو مو وې چې یو کوم د ډرګ انټری کیږي نو مینلی په دوه طریقو سره یو اورل ایڈمنسټریشن دی بل سره پیرنټل دی نو چې کوم د ډرګ بایو اویلیبیلیټي چې کوم اورلی ویزم سره هغه به 100%
نوی زمون سره خو یا ساتي چې کوم پیرنټل ایڈمنسټریشن دی سره زمون سره پیرنټل ایڈمنسټریشن نو په پیرنټل ایڈمنسټریشن کې موږ دا وایو چې د ډرګ بایو اویلیبিলিټي به 100% وي 100% به وي کنسپټ کلیر کړئ څنګه اوس پتا دی څنګه سر مطلب چې کوم پیرنټل ایڈمنسټریشن وي د ډرګ بایو اویلیبিলিټي موږ وې چې آیا 100% ड्रग ब्लड ता राशि मतलब هغه د باډي نه هغه الیمینیشن نه کیږي وره چې کم الیمینیشن شو پسټما کې ډیسټرای شو هغه په بایو اویلیبিলিټي کې نه کنسیډر کوي ځان پوهه کې په دې خبره هغه ډرګ فریکشن پرسنټ بتاسو کاونټ کوي چې کم د باډي نه اونیزي او بلډ ته راشي یا مطلب ډیسټریبیوشن شي مختلف سیل ټیشو ته راشي ځان پوهه کې چې الیمینیشن اف ډرګ نشي وره الیمینیشن اف ډرګ بتاسو په بایو اویلیبিলিټي کې نه کاونټ کوي بلې ځان پوهه کې ٹھیک شو لکه موږ چې څنګه دلته 500 ملي ګرام واغستله نو موږ وې چې 100 ملي ګرام پکې سو شو په سټما کې ډیسټرای شو او 200 ملي ګرام سو شو هغه په لیور کې ته پولر ګروپ 8 شو الیمینیټ شو سو 100 ملي ګرام پر 200 ملي ګرام نو هغه 200 ملي ګرام ته موږ سو وایو بایو اویلیبিলিټي اف ډرګ دا اورلی دا کوم ایڈمنسټریشن په ذریعہ سره کیږي دا اورل دا شو و چې کوم پیرنټل ایڈمنسټریشن دی نو پیرنټل کې موږ وایو لیټ سه دا کا ډرګ ای موږ واغسو او دا ډرګ ای موږ څنګه ایڈمنسټریټ کو پیرنټل ایڈمنسټریشن موږ دوکو پیرنټل مین د انجیکشن په ذریعہ سره موږ یا د وینس په ذریعہ سره یا د مسکولر په دې کې په ذریعہ سره په مټ کې موږ وکړو یا د په وینس په ذریعہ سره کلیر شو نو چې کله دا ډرګ ای موږ ترو وینس یا انټرامسکولر انجیکشن موږ وکړو انجیکشن په ذریعہ سره نو په دې کې بعد دا کم ډرګ ای چې کم دی دا په 500 ملي ګرام از ا هول بلډ ترازی مطلب دی کې به لیور بائی پاس کوي یاد ساتئ ډیر ډیر زیات اهم پوینټ دی په دې کې به تاسو دې سکے لیور بسکے دا به بائی پاس کوي مطلب لیور ته بنسي او نه به د سټمک ته ځینې سمال انټسټاین ته ځي څنګه چې موږ په اورلی کې وي نو چې دا ډایرکټ بلډ ته ځي نو یاد ساتئ چې د کم ډرګ تاسو په پیرنټل ایڈمنسټریشن په ذریعہ سره باډي ته انټر کو نو پای کې به د ډرګ بایو اویلیبিলিټي 100% وي 100% وي مطلب تا 500 ملي ګرام واغستو نو د په بایو اویلیبিলিټي سوي د پیرنټل ایڈمنسټریشن دا به 500 ملي ګرام کتا فار ایگزامپل 250 ملي ګرام واغستو نو د بایو اویلیبিলিټي به سوي मतलब ब्लड की बसून राजी ना 250 राजी मतलब 100% बदल द बायो अवेलेबिलिटी पर ځان پوهه کوي